د معرفت عقیدې خبره ما کړې وه چې په هر انسان باندې اهمیت سره خپل عقیده زده کول د خپل عقیدې دلایل سره اورېدو زده کول دا پکار دی، لازم دی. عقاید دو قسم دي، یا به قطعی عقیده یا به ظنی. قطعی عقیده چې په کوم عقیده په بنیاد باندې ایمان او د کفر فیصله کیږي هغې ته وایي قطعی عقیده، او دغه عقیدې ته عقاید ته ضروریات دین هم وایي. دویم عقاید ظنیه چې د هغې په بنیاد باندې د اهل سنت او د اهل بدعت په مابین کې فیصله کیږي، او دې ته ضروریات اهل سنت والجماعت وایي. یو زمونږ په دین کې علم فقه ده او یو علم کلام دی، چې په کوم علم کې عقاید بیانیږي هغې ته علم العقاید یا علم کلام وایي، او چې په کوم علم کې اعمال او احکام بیانیږي هغې ته علم الفقه وایي. کم سړی چې د علم عقاید ماهري هغه ته متکلم، او چې د علم فقه ماهري هغې ته فقیه وایي. د علم کلام باس دی زمونږ، یعنی علم عقاید. نو د هر علم څه بنیادي مشران هغه یي، چا لیکلی، چا په هغې کې کوشش کړی. مشهور ائمه د علم عقایدو درې دي، یعنی د علم کلام درې مشهور علما دي چې دوی د دې دپاره خاص محنت په خپل دور او وخت او زمانه کې کړی. یو د هغې نه دی سیدنا امامنا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، چې د علم فقه تدوین هم ده کړی، او د علم کلام اولنی هم دا دی. یعنی که عقاید دی او که مسائل دی، د دوانو مشري چا کړله؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کړله. خپل نوم یې دی نعمان، د فلار نوم یې دی ثابت، او وصفي کنیت ابو حنیفه دی. وصفي کنیت نه مراد دا دی یو ابو ذوالنون زویم، دا وصفي کنیت نه دی، دا صرف کنیت دی. او وصفي کنیت صرف امام ابو حنیفه ته ابو حنیفه میلاو دی. مطلب دا چې په دین کې دی هغه یو مخیز، هغه وړاندیوالي کوونکی دی چې د ده برابر بل څوک نشته، یک تا کار ده کړ دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اتیایمه هجرۍ کې په کوفه کې د کوفې په ښار کې پیدا شو. د ډیرو صحابه کرامو زیارت یې کړی دی او ملاقاتونه یې هم ورسره کړي دي، او د بعضې صحابه کرامو نه روایات هم رانقل کړي دي. چا؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. د ټولو نه اول علم شریعت تدوین د بابونو په صورت کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی. د وجې نه پس ارباب فقهای کرامو کې او کم چې د مذاهبو فقها دي لکه امام شافعي، امام مالک، امام احمد، په دې ټولو کې اولنی امام ابو حنیفه دی چې هغه د علم فقه تدوین کړی، او په دیو کې د ټولو نه لوی امام دی. دی وجې نه ورته امام اعظم ابو حنیفه وایي. او د ټولو کې د متکلم هم دی. د ټولو نه اول په علم کلام کې الفقه الاکبر نومي کتاب ولیکو، او د امام صاحب وفات په 150 هجرۍ کې وشو. په جیل کې زهر ورته ورکړی شوي. د وجې نه کله چې د زهرو اثرات جسم کې محسوس کړو نو د مونځ باندې ودرېده او د سجدې په حالت کې د دنیا نه لاړ. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شهید دی، او حکمن شهید نه دی بلکې د ظالم سره جنګېدو. کلمت حق عند افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. د ظالم گورنر سره جنگ باندې هغه ورته زهر ورکړو او د سجدې په حالت کې د دنیا نه لاړ، او د هغه په هغه مقبره کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه ښخېده کومه چې د دغه زګین مقبره وه، بلکې وصیت یې کړی چې زما دپاره به بیله مقبره قبر یې اغستی و، ځای یې اغستی و خیزران مقبره کې چې دا په بغداد کې ده. هلته امام صاحب رحمت الله علیه دفن شوی. دلته ماته یو نکته را یاده شوه، 4 امامانو کې یو داسې امام نشته چې د وخت د ظالم سره نه دی جنګېدلی. امام صاحب اولنی امام دی چې جنګېدلی. امام شافعي رحمت الله علیه
خپیا بل خپې لګېلی و، دومره ظلم ورسه شوی. امام مالک رحمت الله علیه په اس کېنولی او کومه بېعزتي یې ونه کړې وه، خو هغه د حق خبرې نه واورېدلې. او امام احمد بن حنبل په خلق قرآن مسله کې څومره ظلم برداشت کړی، هر چاته پاته ده. 4 واړه امامانو دا سختي تېرې کړي، دې مقام ته رسېدل دي. بهرحال امام ابو حنیفه ولنی امام دی چې عقایدو په باب کې د الفقه الاکبر کتاب دی، او دی به چې کله بصرې ته لاړ نو میاشت په میاشتو به د باطلو فرقو سره مناظرې او بحثونه کول. خو وخت داسې چې د امام صاحب رحمت الله علیه څخه خپل خلک ولاړو، نو امام ابو خلک دا سوال کوي تاسو چې دا ځان ته وایي چې موږ د ابو منصور ماتوریدي مقلدین، دا دلته بعضې دي نه فیږي، هغه صفا وایي موږ د ابو منصور ماتوریدي مقلدین، حالانکه ابو منصور ماتوریدي په خپله د امام ابو حنیفه مقلد دی. نو د عقایدو کې موږ د امام ابو حنیفه مقلدین ام یو او په مسایلو کې ام یو، خو چې چاته پته نشته نو الله دې اډو پوه نه کړي او دغه شان به د دنیا نه جاهل ځي. دویم امام د امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الشافعی رحمه الله. د نوم د ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الشافعی د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د اولاد نه دی، د قبیله اشر طرف ته نسبت د وجه نه دته اشعری وی. په 260 هجری کې په بصره کې پیدا شو. په بچپن کې د پلار انتقال وشو، نو د مور چې وا د هغې نکاح د معتزلي مشهور معتزلي مناظر محمد بن عبدالوهاب بن سلام المعروف ابو علی جوبایی د دسې نکاح د مور وشوه. ابو علی جوبایی په 303 کې وفات شوی دی. د امام ابو الحسن اشعری چې دی د فن مناظره او علمی کلام د خپل پلار ابو علی جوبایی نه زده کو. کمی چې حقیقي پلار و د چا نه چې د پیدا واخو وفات شوی که نو مور یې د ابو علی جوبایی سره نکاح وکړه. نو د ابو علی جوبایی سره چې مور نکاح وکړه نو د او ابو علی جوبایی معتزلی دی، نو د معتزلی په کور کې تربیت مومي. نو فن مناظره هغه ابو علی جوبایی معتزلی مناظر و، د مور چې ورسره نکاح کړې وه نو د مور سره مناظرې فن زده کول شروع کړو. د ورسره د مناظرې فن په خپله زده کړه. دلته یو عجیبه نکته ماته رایاده شوه. یو حضرت موسی علیه السلام دی چې کم بني اسرائیلو مشهور پیغمبر په چا چې تورات نازل شوی، چې پیدا شو د هغه تربیت د فرعون په کور کې وشو. او سامری چې تاسو اورئ د سامری خپل نوم هم موسی دی. دی چې پیدا شو نو د دې مور ویوړو په یو غار کې کېښودو. الله جل جلاله جبرائیل ته ویل دلته یو عجیبه خبره ده. جبرائیل ته حکم وکړ لاړ شو دته ورکوه خوراک ورکوه. جبرائیل علیه السلام ورته خپله ګوته خوله کې کېښوده، دته به د هغې نه شهد او پی میلاوېده. د کم تربیت چې د جبرائیل په لاسو کې وشو هغه ظالم د شرک اډې کولاو کړې، او د کم تربیت چې د فرعون په کور کې وشو هغه د شرک اډې ختمې کړې، ماتې کړې. دغه شانتې امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله د ابو علی جوبایی چې مشهور معتزلی مناظر و، مور یې د هغه سره نکاح وکړه، نو دی د هغه په کور کې اوس تربیت مومي، د هغه په کور کې دی. نو هغه مناظر او د علمي کلام ماهر هغه مو د معتزله او د طرف نه، نو د ټیټه مناظرې طریقه د هغه نه زده کړه. خو دی چې ونو سلیم الطبع پاک طبیعت و، فطرت هم پاکو، دی وجه نه اهل سنت والجماعت مسلک قبول کو، او د زندگی ټول عمر زندگی د اهل سنت والجماعت د عقیدو اثبات به کا او د معتزله او تردید به کا. د امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمه الله داغه مقلد او د 300 تنزدی کتابونه د تصنیف کړي. په 324 کې د دنیا هجری کې د دنیا نه لاړ. یو مناظره ورسره د سره نقل شوی د خپل پلار سره د محمد بن عبدالوهاب بن سلام یعنی ابو علی جوبایی به چورته وای. د دسه مناظره د سره نقل شوی دا د حضرت امام ابو الحسن الاشعری الشافعی رحمه الله چې د معتزله عقیده په الله عدل واجب دی. انسان الله پیدا کړل، اوس په الله باندې د ضرورت لازم دي چې د تورکی. کده ښه کار کوي په الله لازم دی چې جنت ورکی، کده بد کار کوي په الله لازم دی چې جهنم ته واچي. لکه زمونږ په دې دور کې د بعضی
بغیرتو دلګانو او معتزلیان موجود دي لکه یوسف بونیره یا دغه شان دغه خدای عبدالغنی غنی بابا چې ورته وي د معتزله او عقایدو کې او دغه زه صفا خبره کوم زه چا نه یریږم زه بل ته ټینشن ورکوم بېغمه وده کېږم په دې باندې زړه مه خرابوئ ستا د پښتو شاعر د ماته زما دین بهتر دی ماته اسلام ستا غني او منیر شاکر د دې درې وانو عقاید معتزله او عقاید دي بلکې د معتزله نوم پسې ورسېوا شوي دا صفا خبره ده ما د هغه استادانو په لاسو کې تربیت مونده الیاس ګومن صاحب چې زه به خپله خبرو باندې کلاک ولاړ یم که یو سړی مړ کېږي خو چې عقیدې خراب او بیا به یم د عقیدې باد د سړي باد نه ویم عقیدې تردید کوم او په دې وجه باندې دا جایز ده چې یو سړی مړ شو او د هغه عقیده خراب و د مرګ نه بعد به هم د هغه نامه اخلي او خلک به د هغه د عقیدې نه بچ کړي لا تصبوا الاموات چې راغلی هغه د انسان د جسم څخه چې کومه ګناه یو ګناه متعدي ده یو ګناه لازم ده لازم ګناه دا چې صرف زما د جسم سره تعلق ساتي متعدي دا چې زه داسې غلط عقیده او نظریه او د اسلام تصور پیش کم چې په هغې باندې آینده نسل د اسلام هم تباه او برباد شي دې وجې نه نوم به اخلي دا علماء لیکلي دا حدیثو په شرعو کې چې کوم سړی عقیده غلطه که مړ شو هم به د هغه سړي نوم والي چې خلک د غلطې عقیدې نه بچ او موږ ته زموږ د الیاس ګومن صاحب په لاسو کې تربیت شوی دی الحمدلله موږ د خبرو موږ د نور پښتنو په شان نیو چې بس خلکو خبرې شروع کړي نو موږ خپل میشن پرېښوده نه ټینشن به تا ته درکوم نو په الله باندې د معتزله او عقیده دا و چې عدل واجب دی ټیک شو نو ابو علي جبایي خو د معتزله او مناظرو او حضرت امام ابوالحسن الاشعري په خپل کور کې ساتل خو مناظرې ته ورسه کېناست دې ته حق پرستی امام ابوالحسن الاشعري په یو سوال وکړو دې پورې لا دې صحیح اهل سنت ته راوړېدلی نه و بلکې هغه اثرات خو به انساني که نو یو سوال یې پې وکړو ورته وایي د خپل پلار ته وی ابو علي جبایي ما ته دا ووایه د یو سړي درې رونه یو ځای وشو یو په ورکوټوالي کې وفات شو دوه غټ شو یو بد عملونه وکړو یو ښه عملونه وکړو وی په دې غټو دوو کې کم یو به جنت ته ځي کم یو به جهنم ته ځي ورته وایي دا بد عملونه چې کړل دي دی به جهنم ته ځي دا ښه عملونه چې کړل دي دی به جنت ته ځي او دا ورکوټه چې وفات شوی دی دا به نه جنت ته ځي نه جهنم ته دلته هم دې د اعتزال منزلتین قائل شو چې دی به نه جهنم ته ځي نه جنت ته ځکه نه د ښه عمل کړل دی نه بد کړل امام ابوالحسن اشعري ورته وایي دا یو به جهنم ته ولې ځي وایي ځکه د بد عمل کړل دی او دا بل به جنت ته ځکه ځي ځکه د ښه عملونه کړل دي نو دا کچې ماشوم به پکې ولې نه ځي دی غریب څه ګناه کړل ده وایي د ګناه نه ده کړې نه ښه عمل کړل دی نه بد عمل کړل دی نو که دا کچې راپاسي و الله ته وایي چې زه به دې غټ کړی وی چې ما ښه عملونه کړي وي او زه جنت ته تللی وي وایي الله به ورته وایي د ابو علي جبایي ورته وایي چې ته غټ شوی تا به بد عملونه کولی ته به جهنم ته تللی دې وجې نه ما په ورکوټوالي کې وفات کړي امام ابوالحسن اشعري ورته وایي په دوو غټو کې چې کم بد عملونه کړي که هغه الله ته وایي چې زه به دې په ورکوټوالي کې وفات کړی وی ولې تا د دې پته نه وه چې زه به بد عملونه کوم زه به د جهنم نه بچ شوی وي چې څنګه ورته دا خبره وکړه سړی په ځای باندې اپډیټ کو پته ورته ولګېده چې په الله عدل واجب نه دی د هغې نه بعد دی بلکل د اهل سنت والجماعت د عقایدو د نظریاتو نشر و اشاعت حضرت کا نه دی په مذهب باندې شافعي دی د محمد بن ادریس الشافعي په مذهب باندې دی او د اهل سنت والجماعت په امامانو کې دی امام ابو منصور ماتوریدی الحنفی رحمه الله تاسو به زمونږ د پښتنو کې بعضې مفتیان صاحبان اورئ هغه ځان ته دا ماتوریدي وایي ټیک دی چې وایي ابو منصور ماتوریدی په خپله حنفي دی او د دې خیال هم ذهن کې پوره هغه نقشه نشته برحال تاسو پې ځان پوه کوئ د ده نوم دی ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی په ماوراء النهر سمرقند کې یو کلی دی
ماتورید ورته وي، په هغې کې پیدا شوی دی، د دغې کلي طرف ته نسبت کې خپل، نو ماتوریدي ورته وي. لکه عیسی علیه السلام د تاریخ په کتابونو کې هغه ته عیسی ناصري وي، ځکه دی چې په بیت المقدس کې په کومه ګلۍ کې محله کې پیدا شوی د هغې نوم ناصري او ملګرو ته د دغې وجې نصارا وي. نو کلي طرف ته نسبت کول دا بده خبره نه ده. لکه ابو موسی اشعري قبیلې ته خپل نسبت کوي، عباد الرحمن باچاخیل. حضرت چې ابو منصور ماتوریدي د معتزله په ډیره سختۍ سره رد کولو د وجې نه د ابوالحسن الاشعري رحمه الله د بعضې هغه افکار چې هغه پیش کړي د هغې دفاع یې وکړه په دلیل شرعیه او په رڼا کې مشکل کار و. نو د هغې اسلام څه وکړه او د معتزله او تردید یې وکړو، د اهل سنت والجماعت د افکارو تایید یې وکړو او ډېر اعتدال نه کار اخیستو. د په فروعي مسایلو کې د امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت وفات 150 هجري د هغه مقلدو او ډېر کتابونه چې د تصنیف کړل دي. دا په هغه زمانه کې چې په کومه زمانه کې محدث العصر محدث زمانه امام ابو جعفر طحاوی الحنفی رحمه الله وفات 321 هجري، داغه هم عصر او هم عمر داغه د زمانه سړیو په 333 هجري کې دی وفات شو. یعنی د دوانو د وفات په مابین کې دغه 11 کاله فاصله ده، 12 کاله فاصله ده غالبا 333 او 321. په 21 کې امام ابو جعفر طحاوی وفات شوی دی او په 333 کې پسې دا دی، نو 10 کاله فاصله ده په مابین کې. دا درې هغه متکلمین زمونږ تیر شوي دي چې دیو د عقایدو دفاع کړله. باقي عقاید هغه چې کوم رسول الله صحابه ته پیش کړي، لکه امام صاحب چې وفات کېده خپل زوی ته نصیحت وکړه بچیا د اهل سنت والجماعت لاره به زما د وفات نه بعد هم نه پرېږدي، دا یې خپل زوی ته ویل. ډېر ائمه تیر شوي دي، بعضې نومونه پکې دا م یاد ساتئ چې هغوی تصنیفات کړل دي. لکه نمبر 1 امام ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی المالکی وفات 403 هجری. امام ابو زید عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسی الحنفی رحمه الله وفات 432 هجری. امام الحرمین ابو المعالی عبدالملک بن ابی محمد بن عبدالله النشافوری الشافعی وفات 478 هجری. امام ابو حامد محمد بن محمد احمد الغزالی الشافعی امام غزالی شافعی وفات 505 هجری. امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النصفی الحنفی وفات 537 هجری. امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی الشافعی رحمه الله وفات 604 هجری. علامه سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله تفتزانی الحنفی رحمه الله وفات 792 هجری. شاه ولی الله محدث دهلوی الحنفی رحمه الله وفات 1176 هجری رحمت الله تعالی علیهم اجمعین. دلته یاد ساتئ په عقایدو کې د ائمه اربعه څلور امامانو د اشاعره او ماتوریدیو اتفاق دی، بلکې اشاعره په خپل باندې شافعیان دي، ماتوریدی حنفیان دي. د عقایدو چې کوم اختلاف دی یا به د اسلام نه وباسي یا به د سنتو نه وباسي، یا به انسان کافر په العقیده یا به مبتدع په العقیده. او منګه د دې اختلاف باوجود شافعی حنفی ته کافر نه وي، حنفی شافعی ته، ماتوریدی شاعره ته، اشاعره ماتوریدیو ته. کم اختلاف چې د اسلام یا د کفر یا د سنت یا د بدعت طرف ته انسان بوزي هغې ته اختلاف حقیقي وي، او د دیو په مابین کې اختلاف حقیقي نه دی بلکې دی ته نزاع لفظي وي. نو د نزاع لفظي حکم جدای او د نزاع حقیقي حکم هغه جدای. یاد ساتئ د ماتوریدیا او د اشاعره په 15 عقیدو کې په لفظونو کې اختلاف د څوک یو تعبیر علی څوک بل یا 12 عقیدې دي. نو د څلور امامانو په مابین کې په عقایدو کې اختلاف نشته.
څنګه چې د انبیای کرامو په مابین کې په عقایدو کې اختلاف نشته، د څلورو امامانو په مسایلو کې اختلاف دی، څنګه چې د انبیاو په مسایلو کې اختلاف. د یو نبی په شریعت کې د تعظیم سجده جایز ده، د مصطفی په شریعت کې جایز نه ده. د یو نبی په شریعت کې د خور سره نکاح جایز ده، د مصطفی په شریعت کې جایز نه ده. نو د انبیاو په مسایلو کې اختلاف شته، البته په عقایدو کې نشته. دغه شان د څلورو امامانو په مسایلو کې اختلاف شته، په عقایدو کې اختلاف نشته. الته د زمانو فرق، دلته د علاقو فرق دی. صحیح شو؟ دی باندې یو نکته بلکې ذهن ته واچوئ، د څلورو امامانو په مابین کې اختلاف نشته. نزاع لفظي ده، د تعبیر اختلاف دی. په مسائلو کې به اگر چې اختلافي، نو بعضی خلک کوئی منګم د څلورو امامانو سره اختلاف لرو. سب په قلار باندې کینه، ته د دې زمانه شی دې زمانه سره تعلق ساته، بلکې ته خو د دې زمانه د حنفي مولا د اختلاف نه، موږ به د امام ابو حنیفه سره څنګه یو شان. لکه زه تاسو ته وایم د علي دور خلافت دی، او چې کم قاضي دی، قاضي شریح ورته وایي، شریح. نو دا هغه قاضي او د علي رضی الله تعالی عنہ د قضا په فیصله کې اختلاف. مثال په تور باندې په صحابهو کې بعضی ویل علي افضل دی د عثمان نه، بعضی ویل عثمان افضل دی د علي نه. صحابه په مابین کې اختلاف کېدی شي. دوه صحابه دي په لار باندې روان دي، اوبه نشته، دوانو تیمم وکړه، مونځ یې وکړو، مونځ ټیم باقي، اوبه راموندې شوې، یو صحابي بیرته اودس وکړه، مونځ یې وکړو، ویل اوس اوبه موندې شوې او ټیم باقي دی. دویم ویل ماسې مونځ کړل، د تیمم د اودس قایم مقام. د دوه صحابو اختلاف راتلی شي. خو د دې زمانې یو سړی راپاسي او وایي چې زه د صحابو سره اختلاف کوم. ته یې څوک؟ تمہارا اوقات کیا ہے بیٹا؟ ستاسو اوقات دي چې ته د صحابي سره اختلاف کې. یا یو سړی وایي چې امیر معاویه او علی رضی الله تعالی عنہ یو بل سره جنگ ته مخامخ شوي، اگر چې دوانو جنگ نه دی کړی خپل مابین کې، امیر معاویه والی اختلاف دی یو بل سره کړل، یا حسن د فلانکی سره اختلاف کړل. نو بیٹا هغه د یو پای خلکو به د یو بل سره اختلاف کوي، تاسو کې چې ته په صحابه وګوتی وچته، بلکې چې چا تاسو په مخ کې په صحابي ګوته وچاته کړ او د دفاع د صحابي وکړه. زه خو خپل عبادت هیڅ نه ګڼم، زه هغه څه ګڼم چې د صحابي او د ختم نبوت د امام دفاع وشي بس، ځکه دا د دین مشران دي، د دیو دفاع در اصل د دین دفاع ده. زمونږ به څه عبادت دغه شانتي ائمه کرام دي. امام شافعي د امام صاحب سره اختلاف کولی شي، دوانه د مذهب امامان دي. امام احمد صاحب د امام شافعي سره اختلاف کولی شي، دوانه د مذهب امامان دي. امام مالک د امام ابو حنیفه سره اختلاف کولی شي، دوانه د مذهب امامان دي. د زماني سړی به څه د هغوی سره اختلاف وکړي؟ هسې لږ عقل وچلوئ. د هر دور علما د یو بل سره اختلاف کولی شو، که د دې دور عالم په صحابي یا په امام ګوته اوچتی پوه شه چې د بګاړ او پرقواریت والا دا دی. ورنه اختلاف خو راځي په مابین کې، د هر سړي اختلاف، د دوه ورونو راځي، د ښځې د خاوند اختلاف راځي چې د یو بل نه هېڅ پټ پناه نه هېڅ اختلاف د امام مقتدي په مابین کې راځي. خو که د دې زماني مولا پاسو په صحابه وګوتې اوچتی، دې ته به موږ ګورو چې آیا دی د هغې پایې دی چې اختلاف ورسه کوي. نو پایې کس اختلاف کولی شي، هغه اختلاف دین ته نقصان نه ورکوي، یا رحمت دی. خو چې یو باترومي راپاسي او هغه د امام صاحب سره اختلاف کو، د ابوبکر صدیق سره اختلاف کو، یا د انجینیر میرزا د پنجاب راپاسي په امیر معاویه ګوته اوچتی، بیا به زمونږ ایمانونه بیخي د کمې درجې چې مونږ، او انشاءالله زمونږ یقین دی چې د دې علماو ګستاخان به هم دا پولیس یو پیر رانیسي. وځې پې شروع کړل ده څنګه چې دا فحاش راونیو، دغه شانتي به یو پیر د علماو ګستاخان هم راونیوی شي، بیا به د هر یو د مولا صفات کوي. بیا فکول استادان هم د فکول استاز بچی یا شوکانی بوت هم تاسو وینئ انشاءالله
او یا د مولا په طرف باندې. خو چې دوی صرف ټیو 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 د پولیس د ګاډي اواز واوري که نه، لکه څنګه چې ټیک ټاکر راونی پولیس صاحبانو دغه شان کار کوي، موږ در سره ولاړ څه د پسې نه وایو، بلکې ذاتي طور به موږ تاسو له 100 روپۍ درکو، ذاتي طور چیپس کوي چې تاسو ښه کار کوئ، هدیې به تاسو له درځي انشاءالله. خو چې راوینیسئ هسې نه چې ګوره نیمه کې کار پرېږدئ، ښه نر ودرېږئ او غیرتمن ودرېږئ. وسله ایمان شته په 100% معاشره کې ستاسو 70% خلک ودرېږي، دا 30% حرمونی بس نه ودرېږي په دې مسله کې. او که یو 15 کالم پرېښود بیا به در څه 5% خلک هم نه ولاړ. نو دا کار هم جاري وساتئ. بعضې شی په زور زبردستۍ باندې کېږي، لکه امارتي قبرونه علي خپل نماینده ته ویل چې لاړ شه ورانې که خلک که زور هم کوي خو ته به ورانې، خلافت له دا پکاري. نو بعضې شیزونه د زور سره تعلق ساتي، مضبوط ودرېږئ، موږ در سره ولاړ یو. بهرحال ما خبره دا ذکر کوله چې د پایې سړی د پایې د سړي سره اختلاف کولی شي، بې پایې نه شي کولی. دې خبرې خیال وساتئ. لکه اوس اورانخولي نه دی ګونګوټ نزای حق ما ته بله ورځ آیه وایي ته ورسره مناظره وکړه. مړه دا د مناظرې دی، دا خو هغه رباني زمونږ د دې دیر میدان هغه نه دی، هغه ورسره هسې چون چناکه او د خدای بنده دسه دیسه آډیو کې راځي، دی به داسې مخامخ زما سره کیني، کیمرې ته به ګوري او کیمرې ته به ګورم، دلایل به وایي او دلایل به ویم، بیا به پته د ده ولګي دوی خو کیمرې باندې کړلي ماشاءالله. نزاع حقیقي څه ته وایي؟ چې په حقایق او نظریاتو کې اختلافي، لکه زمونږ اهل حق و عقیده ده چې ثواب او عذاب قبر چې دی دا حق دی. د دې په مقابله کې دا عقیده ساتل چې په قبر کې ثواب او عذاب نشته، دا نزاع حقیقي ده. نو دا د حقایقو د نظریات اختلاف دی، په دې باندې انسان د اسلام نه موزي او د اهل سنت والجماعت نه خوځي وځي. دویم نزاع لفظي ده، د نظریې په الفاظو او په تعبیراتو کې اختلافي، لکه د اهل سنت والجماعت متکلمینو او د صوفیانو موقف دا دی چې په دنیا کې احوال، راحت، تکالیف اصالتا او اصلا دا په جسم راځي، طبعا او ضمناً په روح باندې راځي، او د مرګ نه بعد احوال، ثواب او عذاب اصالتا او اصلا دا په روح باندې، طبعا او ضمناً په جسم باندې. په دې عقیده باندې زما مکمل بیان موجود دی، اوس ټیم علی. متکلمین اهل سنت والجماعت روح ته روح وای، متکلمین اهل سنت والجماعت روح ته روح، او صوفیا اهل سنت والجماعت روح ته جسدی مثالی نوم ورکړي، ځکه چې دا روح متشکل بجسد العنصری کیږي، او په دې بنیاد باندې هغوی دا تعبیر اختیاري چې ثواب او عذاب جسم مثالی ته، جسم مثالی هغه ته. شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني خاتم المحدثین علامه انور شاه کشمیری رحمه الله داغه په حواله سره لیکي چې جمهور اهل شریعت چې دي چې کوم شی ست روح وای د صوفیاو په نسبت باندې هغه په بدن مثالی سره موسوم دی، یعنی نوم ورته ورکړی شوی، چې کوم بدن مادي په بدن مادي کې حلول کوي، په دې بدن چې ماده لري په دې کې حلول کوي، او بدن مثالی ورته. دلته یو شبهه ده او د هغې ازاله ده. بعض خلک چې هغه شبهه پیش کوي چې د امام ابو حنیفه رحمت د دې جواب خو ما وکړو، استاد جې لیکل اخیره کې سوال لري چې خلک وایي تاسو ماتوریدیان حنفیان په عقایدو کې امام ابو حنیفه ولې نه منئ چې ابو منصور ماتوریدي منئ؟ نو اول به ورته وایي چې ابو منصور ماتوریدي په خپله حنفي دی. دویم دا ده چې ده وروسته د عقایدو دفاع کړله، په دې بنیاد باندې موږ ځان ته ماتوریدي وایو، په دې نه چې د عقاید ایجاد کړل، باقي عقاید او مسائل ټول د رسول الله دي، خو څه ابو حنیفه آسان کړ، څه ابو منصور ماتوریدي، څه ابوالحسن اشعري، څه امام شافعي، په دې بنیاد باندې نسبتونه نور د دې دا وجه نه چې دا دوی د ځان ایجاد کړل، خو